هغه یو صاحب و، هغه به چېرته هم دروغ نه وی. نو چا ترې تپوس وکړو ته ولې دروغ نه وی؟ لکه د هغه زندګي داسې تقوا والا زندګي داسې ډېر پرهیزګار نه و. نو چا ترې تپوس وکړو ته ولې دروغ نه وی؟ نو هغه به وی چې زه کله هم دروغ ویم نو زما کاروبار د خلک بیا ماله په کاروبار کې دوکه راکوي، نو کاروبار نه د بچ کېدو د وجې نه زه دروغ نه ویم. هغه بل صاحب و، هغه به وی چې زه کله کور کې خپله کور والا ناراضه کړمه، زما نه خفه شي، نو دغه شان د زما د دکان دی او بیا دکان کې هغه کاروبار زما چلیږي نه، نو زه کوشش کوم چې زما نه زما کور والا خفه نه شي. د دې مقصد دا محترمو چې بعضې مسلمان ته الله په دنیا کې په هغه ټیم کې د هغې د ګناه هغه تنبیه ورکوي چې مسلمانه ته سم شو، ګوره که ته دا ګناه کې نو د دې تنبیه دا ده، مسلمانه که ته سستی کې نو ګوره د دې نه ځان وساته. نو بعضې سره الله رب عزت مهرباني کوي او د رحم او د کرم معامله ورسره کوي، نو الله پې ازمایش او مصیبت او تکلیف راولي، نو دی پوه شي چې دا مصیبت او تکلیف ما باندې راغلی دی وجې نه دی چې الله مانه ناراضه دی، نو دی بیا هغه مصیبت او یا ګناه کې نه اخته کېږي، د دې وجې نه دی بیا د تقوا والا زندګي اختیاروي.